السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې تاسو به ټول روغ جوړ او د صحت په جامه باندې. ناظرینو، نن مې تاسو له یو بهترینه ویډیو راوړې ده او هغه ویډیو صرف په یو مقصد باندې مې راوړې ده، د علماء کرامو د دفاع په باره کې، چې د علماء کرامو دفاع وشي. تاسو ته په دې سکرین باندې کم کس ښکاریږي، پته نشته چې عالم به وي یا به نه وي، زه نه پېژنمه، خو د ده ډېرې زیاتې ویډیوګانې زما مخې ته راغللې چې دې چېرته کوم ویډیو کوي، په یو عالم باندې به اعتراض کوي، چېرته هم چې دې ویډیو کوي د یو عالم یو خبره به یې راوچته کړې وي، په هغې باندې بیا دې چې کوم دی نو خپل اقوال زرین پیش کوي. نو ناظرینو، نن مې وکتل چې ده د علامه احسان الله حسین صاحب په باره کې هم یو ویډیو کړې ده او هغه ته یې هم چې کوم دی نو بد الفاظ استعمال کړي دي. دې نه علاوه د شیخ ادریس صاحب ویډیو هم کړې وه، د مفتي ګوهر شاه صاحب ویډیو هم کړې وه، داسې ډېر علما کرام چې هغه جید علما کرام دي، هغې پسې د ویډیوګانې کړې وي او دې د هغې چې کوم هغه خبرې دي، انسان دی، د انسان نه غلطي هم کیدی شي، د انسان نه اخوا دېخوا خبره هم کیدی شي. او بله خبره دا ده چې دي زیاتره د اولیاء کرامو چې کوم هغه کرامات دي، هغه د علما کرامو بیان کړي، د هغه نه ده چې کوم دی نو مذاق جوړ کړی دی او هغې پسې خندا کړې ده. نو زه به دته دا یو پیغام ورکړم چې ګوره، د خلکو د ذهنونه مه خرابوئ کوئ، مطلب دا د علما کرامو نه خلک چې کوم دی نو مه خرابوئ، د هغې ذهنونه ترې نه مه اړوئ، بلکې خلک را جمع کړئ، د خپلو علماو باندې خپلو علماو سره یې کېنوئ، د علماو یو ښه تصویر ورته پیش کړئ. ګوره، تاسو سره یو پلیټ فارم دی، تاسو سره چې کوم دی نو یو یوټیوب چینل دی یا در سره فیسبوک پیج دی او تاسو ځان ته یو موبایل اخیستی دی، تاسو دومره محنت کوئ، خواري کوئ، نو کوشش وکړئ د علما کرامو او د دین چې کوم دی نو یو ښه تصویر خلکو ته وښایي، یو ښه لار چې کوم دی نو خلکو ته وښایي. اوس که یو کس راپاڅېږي او هغه کله د یو عالم یو کلیپ راخلي، کله د بل عالم یو کلیپ راخلي او په هغې باندې اعتراضات کوي او د هغې چې کوم دی نو بیا دې خبرې کوي او په هغې باندې بیا خپل اقوال زرین پیش کوي، نو دا ښه خبره نه ده. او دا چې کوم دی نو دته زه وایم چې بیا دپاره داسې ویډیوګانو نه چې کوم دی نو ځان وساتئ او صرف د خپل پیج مخکې کولو دپاره چې کوم دی نو نور هم ډېرې طریقې شته دی. کوشش وکړئ چې د دین اسلام د علما کرامو ښه تصویر چې کوم دی نو هغه خلکو ته وښایي، یو ښه لار خلکو ته وښایي او خلکو د علما کرامو سره محبت پیدا شي، مینه ورسره پیدا شي. ګوره، که نن په معاشره کې په دې سوشل میډیا باندې زموږ علما کرامو پسې کنځل کېږي، زموږ د علما کرامو سپکاوی کېږي، نو هغه صرف د دغه شانتې مولیانو په وجه باندې کېږي چې هغې د خپلو علماو بېعزتي کوي لګیا وي، هغې د خپلو خلکو بېعزتي کوي لګیا وي، صرف د دغه وجه او دغه خلکو نه چې کوم دی نو زموږ د علما کرامو بیا بېعزتي کېږي او د هغې چې کوم دی نو ورپسې خلک کنځلې کوي. نو زه دا یو اهم پیغام تاسو ته در کوم چې یو خو دغه کس د ځان نه بالکل بلاک کړئ، د هغه ویډیوګانې مه ګورئ. او دویمه خبره دا ده چې دا چې کوم دی نو دې کومې ویډیوګانې کوي، نو دته دا پیغام ورکوم چې داسې ویډیوګانې بالکل مه کوئ. دا چې کوم دی نو د علما کرامو سپکاوی دی، د دین سپکاوی دی، دا چې تاسو چې کوم دی نو دنیا ته د دین او د اسلام او د علماو غلط تصویر پیش کوئ. نو غلط تصویر پیش کول نه ځان وساتئ او یو ښه تصویر چې کوم دی نو هغه معاشرې ته شو کړئ.